دا د باړې بازار په منځ کې د وسپنې ویلو کوونکي او سریې جوړونکي کارخانې دي، کومې چې په انډسټریل زون کې نه بلکې په باړه بازار کې او د آبادۍ سره نږدې دي او د ماحولیاتي ماهرینو تر مخه دا کارخانې کاربن ډای اکساید، کاربن موناکساید سره نور داسې زهرجن ګیسونه خارجوي، د کومې نه چې د سابندې، د سترګو، د چمړې او دغسې نورو بیمارۍ جوړیږي. د دغه کارخانو نه یوازې ځایي خلک، د باړې بازار دکانداران او په جوماتونو کې مونځ کوونکي هم د سختو ستونزو سره مخ دي. بل طرف د دغه کارخانو نه خارجېدونکي ګیس د حوالې سره د سینې سپیشلیست ډاکټران وایي چې د دې نه متاثره مریضان دوی ته په درجنو په شمېر سره راځي. زما نوم ډاکټر ضیاء الحق افریدی دی او زه بیسیکلی پلمونالوجسټ یم. ډسټ دی یا سموک دی، د هغې نه مینلی چې کوم افیکټ کېږي لنګ ډیزیزز دي، د پیپړو بیماریانې چې کوم دي هغه زیاتېږي. ټاپ باندې هغه الرجي مرض دی چې څومره انډسټریلایزیشن کېږي، کارخانې زیاتېږي هغه، نو هغې سره الرجي زیاتېږي. په هغې کې مونږ هغې له سابندي وایو. سی او پی ډي چې کوم ده مینلی هغه کېږي د سموکینګ نه. دویم چې کوم وجه ده د هغې نو هغه سموک دی چې کوم په انوایرمنټ کې وي یا ماحول کې د کارخانو نه کوم لوګي راوځي و هغه پراپر طریقې سره انوایرمنټ له ماحول له رانشي و خلک ځي هغه انهیل کوي دننه ځي، نو هغې سره بیا د سینې مرضونه جوړېږي. ډفرنٹ کیمیکلز دي چې هغه ټول کیمیکلز چې کوم دي هغه صحت دپاره نقصان دی، نو هغې نه لنګ کارسینوما هغه کې دو چانسز وي، سی او پی ډي د هغې نه کېږي، د هغې نه ایکسربیشن کېږي او بیا بار بار هغه پیشنټ راځي مونږ له او هغې وایي چې مونږ له دا سینه زما نښه کېږي. دا ویډیوګراف د ماسپیټو سولوشن. ما نامه محمد سلیم افریدی دی او زه د باړه پریس کلب صدر یم. زار کې کوم انډسټري لګېدلي دي نو دغه نه د مقامي خلکو ولا کوم رزګور ولا خرطوجرون ولا شول دلته نږدې چې څومره دفاتر دي یا څومره نورې داسې ادارې دي، نو دغه لا ډېر غټ تکلیف دی، بلکې تاجر برادري لا ډېر غټ تکلیف ته جوماتونو کې چې کوم دی ډېر غټ تکلیف ته دغه آلودګي چې دي دا روچي او دغه جوماتونه هم ټول ګنده کړي دي، خپې په باندې ګنده کېږي. بل د موږ چې کوم آفس دی باړه پریس کلب دی نو دلته موږ سام نشو اخیستی، بعضې اوقات کې دومره لوګی شي. په دغه کارخانو باندې نظر ساتونکي او د دې کارخانو د فلټرز مانیټرینګ کوونکي ادارې سره بار بار په رابطه باندې دوی څه جواب را نه کړلو، خو د دغه کارخانو نه که یو طرف له زهریله ګیس د انسانانو د صحت دپاره د خطرې باعث جوړیږي، خو بل طرف د دغه کارخانو نه خارجېدونکي زهریله اوبه کومې چې د باړې سیند ته بهیږي د آبي مخلوق دپاره هم د خطرې باعث دی. باید چې د دغه کارخانو فلټریشن وکړی شي. محمد الله خان افریدی، سنو پښتونخوا، خیبر.